سعودي اوبه نه لري، اروپا اوبه نه لري، امریکا اوبه نه لري، هند نه لري، پاکستان خو بیخي څاڅکی اوبه نه لري. دغه ټولې دا ور روان دي او نخرې بیا دوی کوي. بیا احسان فراموشه موږ ته وایي او د ظالم بچی خدای دې تباه و برباد که. هم روسان درته ګونډه کړل، د هغه په بدل کې چې موږ احسان وکړو روسان مو در پرېنښود، تاسو 52 هېوادونه را پرېښود، زموږ هېواد مو تباه و برباد که. نن هغه خنثی مشکل د جنسه راجګېږي وایي چې موږ ته د افغانستان نه پرابلم ده. پرابلم دا دی ډیزل د روان دي، ډیزل د خدای لپاره. دا اوبه وګوره، هغه خنثی مشکل راجګېږي، خپل ملک غرق او تباه ده، په کرپشن کې په د IMF په قرضو کې تر دغه پورې غرق ده. نو هغه راجګېږي کله په یو هېواد کې کله په بل هېواد کې. اولنی بهرنیو چارو وزیر د په دنیا کې ټیک ټاک لري، دغه د یو ایټمي هېواد وزیر خارجه نونو ده، نونو وزیر اعظم یې غل ده. هغه په امریکا په برطانیه کې محکمې نیولې د چرګې په غلا کې کوړکه چرګه یې پټه کړې وه. نو دوی راجګېږي ته خدای په داسې یو ملک کې موږ د داسې مرسټو دلګانو د اجړاګانو محتاج یو. دوی هم راجګېږي موږ ته نمک حرامه وایي. نمک حرامه ته که زه یم چې ټوله دنیا دې راباندې راخوشې کړه، ملک دې راته تباه کړه، فوج د مفت امریکانو سره کار کو، بیا هم نمک حرامه زه یم. اوبه نه دي، اوبه نه دي، آب زمزم ده، اوبه نه دي، دا ډیزل دی، ډیزل. ګوره زه هغه بل ډیزل نه یادوم. موږ خوشبختي دا ده موږ چې په کراره پرېږدي نه، خو دغسې ډیزل هغه روان ده سمندر. عقاب صاحب دا اوبه قیمته دي که ډیزل؟ دا تور پنجاب ته ځي، هغوی په سپین غنم کري، بیا موږ ته نمک حرامه وایي. یہ پاکستان کا کوسرا وزیر خارجہ جو ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا ملک ہے، یہ پانی آپ کو جاتا ہے، پھر بھی آپ ہم کو نمک حرام کہتا ہے. یہ پانی نہیں ہے، ڈیزل ہے. آپ کے ملک کو فری جاتا ہے، آپ نے زراعت اس کا استعمال، اس لیے آپ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے ملک ترقی کرے اور اپنے پانی کو اپنے خود استعمال کرے. تو آپ نے امریکہ کا غلامی کو حق اولویت دیا، 20 سال افغانیوں کو امریکی گولیوں پر بمبار کیا، پھر بھی آپ نمک حلال ہم نمک حرام. آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خارجی سیاست کو چھوڑ دو، اپنے ملک کے ادار سے اپنے ماں اور باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ لو، اپنے ملک کو سنبھالو، اپنے ملک پر فوکس کر لو، افغانیوں کو مت چھیڑو. اگر پھر ہم نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر مشکل ہو جائے گا.